السلام علیکم. زه یم ریحان خان. دی وخت زه ګورنمنټ های سکول بګن کې ویلوړ یم. د بګن دا لایبرري ده. 22 نومبر باندې چې کله په بګن باندې لشکرکشي وشوله نو د بګن سکول ته هم اور ورچولی و، اور یې لګولی و. خو چې لایبررۍ ته رانووتلم دا یو کتاب ډېرو خلکو به پړو هم کړی وي، لیدلی به هم وي. دا یو کتاب په دغې لایبررۍ کې پروت و، په د میز باندې دلته پروت و. ما راواخیستلو چې جنګ او امن. دې مطلب دا چې دا استادان چې کوم دي د دغه ځای د ګورنمنټ های سکول کې کوم استادان وو هغه شاګردانو ته دا تعلیم ورکولو. دا کتاب چې ما دور هغه اول سر هغه مې ولیدلو د جنګ نقصاناتو حوالې سره خبرې چې جنګ نقصاني ده، جنګ چې کوم د تباهي ده او امن چې کوم د امن خوشحالي ده. دا درس مو خپلو ماشومانو ته ورکولو، دغو استادانو ما ته هم خپله په دې کې سبق یلی. دا درس ما ته هم میلاو شوی ځکه هغې ورځې باندې مو هم د جنګ په موډ کې نه وو. دا استادان چې کوم دي دغه خلکو ته یې دا ماشومانو ته یې دا خبره کړې وه چې تاسو پر امن اوسئ، امن فایدې دي. دا سبق یې ورته ښیلو، خو مغه باوجود هغه جنګ په مسلط کړی او بیا هم اوسه پورې هغوی کوشش کوي چې جنګ مسلط وي. دا خلک بیا هم امن غواړي. تاسو دا وګورئ چې دې کې هم ورونه لګولي، دا قیمتي قیمتي کتاب یې سیزولي، کتابونه یې سیزولي دي، دا المارۍ ماتې کړي دي. اوس د دغه کتاب یا د دغه ماشوم د دغه استاد څه ګناه وه؟ دغه د امن خبرې کولې. هغه باوجود چې کوم دي کوم دهشتګرد وو هغو چې کوم دي دغه ته نه یې لیدلې، خو اور یې لګوله ده او ظلم او ستم یې کړی. ډېره مننه.